ډېرې خبرې وشوې او رښتیا خبره ده چې دا میټینګ ډېر حوصله افزا دی. داسې خبره نه ده په کار چې ګنې ډېر په ښه طریقه سره وشو. ستاسو تعداد، ستاسو خبرې، ستاسو جذبه، دا یو طریقه ده د سیاسي پارټو. اصل نوی کار نه دی چې کله سړی جلسه کوي خلک راغونډوي، د هغې دپاره همدغه رنګ موبلایزیشن کوي. دا د موبلایزیشن طریقه ده. څنګه چې زموږ د ضلعې ملګري ګرځي، څنګه چې کوم دی د میټروپولیټن ملګري ګرځي، دغه رنګ صوبه خپل یو رول ادا کوي او خپل ملګري موټیویټ کوي. داسې نوې خبره نه ده چې ګینې موږ د داسې خبرو وکړو چې خامخا مطلب ګینې څه چل دی. نه، دې سره دا چې دا تاسو نن که یو بل نه ګیر چاپېره ګرځېده یو ځای، نو د دې یو اثر تر 30مه پورې دا محفل ګرم ساتل غواړي. دا د طریقه د سیاست طریقه ده. لہذا دا مونږ چې نن راغونډ شوي او دلته حاجي صاحب ته ما زه دا رالو حاجي صاحب، زه ګرانو ملګرو دا دومره په ترتیب سره چې خبرې وشوې، زما یقین دی چې که خدای ته منظور وي دا جلسه به ډېره کامیاب او ستاسو چې دا کمې ارادې دي په کومه طریقه تاسو خپل منصوبې وښولې، تاسو وایي چې په دې پروګرام به راځو. د دې میټینګ هم دا نچوړو چې موږ خپل ملګرو ته یو احساس ورکړو چې هغوی د ټرانسپورټ بندوبست هم وکړي، هغوی د ګاډو بندوبست هم وکړي، هغوی د خلکو سره رابطې هم وکړي او د دغې ورځې دپاره چې کوم دی تیاري وکړي. ځکه چې د بشیر خان 14مه کلیزه ده او ورځ منځ کې پکې څه وخت تېر شوی دی. دا چې دا خاص خبره مونږ کوو دا کوو چې په ټول ملک کې سیاست شکل بدل کړی دی. خلک سوشل میډیا ته ناست دي او ډېر خلک د ورکوټي میټینګونه په سوشل میډیا ډېر غټ ښیي او د ډېرو خلکو چل زده دی چې زموږ غټ پروګرامونه به ډېر واړه ښیي. دا ټکنیک دی چې خلک مطلب دی په سوشل میډیا استعمالوي. خو زما د دیزي د پېښور چې دا زما دارالخلافه ده، د خیبر پښتونخوا زړه دی، مرکز دی او ډېر وخت پس مطلب چې دغه رنګ یو اکټیویټیز کېږي، دا په هر قیمت کامیابول غواړي. دې کې د دې خبرې ګنجایش نشته دی چې یو بل د هر سړی د یو بل نه اوچت دی، هر سړی د بل نه ښه دی، بل د بل نه ښه دی. خو په دې موقع باندې کار کول چې کوم دی نو دا زموږ او ستاسو فریضه ده. مونږ چې دا دلته ولاړ یو دا جلسه چې خدای کامیابه کړي نو زموږ ډېرې مسلې په دې حل کېږي. دا چې دا تاسو کومه خبره کړه دلته یو خبره په طریقه باندې وشوه چې ګینې مایوسي ده، د مایوسۍ خپل وجوهات دي. خو دې ته وګورئ چې که دا زمونږ کوم حالات دی دا حالات په بله پارټۍ وی، نن به هغه پارټي نه وه. دا خو د باچا خان پارټي ده چې د 100 کالو راسې مطلب په سختو کې روانه ده او د خدای په فضل سره چې چا ورسره سختې کړي دي هغوی سر خوړلی دی او نشنلیان چې کوم دی نن هم په میدان باندې موجود. زمونږ حوصلې د خدای په فضل د چا نه کمې نه دي نه کمې شوي دي او نه د چا د ارادې کامیابي شوي دي چې ګینې مونږ دې په شا کړي. خو د پاکستان دننه چې دا کم ماحول جوړ دی، کم حالات جوړ دي، په دې کې ستاسو زمونږ د دې اکټیویټیز ډېر لوی کنټریبیوشن دی. مثلا دې نه پس مونږ د مرکز چې کوم دی نو خپل 4 میټینګونه کوو، د ټول پاکستان نه به خلک راځي. نو چې زما دا جلسه کامیاب وي د دې ذکر خیر به څنګه وي، دلته به ناسته څنګه وي، د هغوی به خپل مطلب چې جذبه سم راوچتېږي. بیا ورپسې چې د باچا خان او د ولی خان کلیزه مونږ په 400 کې کوو نو هغې ته به څومره په ګڼ تعداد کې او څومره په جذبه باندې خلک راځي. دا هغه یو سیناریو ده چې زمونږ مخې ته پرته ده. نو که د نورو تاسو وګورئ نو د نورو سیاسي پارټو اکټیویټیز ختم دي. صرف دغه یو پارټي چې لګیا ده هغه د حکومت په زور لګیا دی. که دلته د حکومت ختم کو خدای شته چې دا اکټیویټیز به هم نه او صرف یوه خبره ده چې سړی په جیل کې دی رها کو. مو خو د داسې پارټۍ سره تعلق لرو چې 38 کاله باچا خان جیل کې چې سړی په دې خوله وایي نو ژبه ستړي شي. 38 15 کاله ولی خان په جیل کې، اسفندیار خان باندې چې کوم دی نو مرکز ختلی. تاسو سوچ وکئ چې زمونږ په دې خدای خدمتګار بې شماره شهیدان
د دې کافرې چې کوم دی څومره د کوم وخت نه تر دې وخته پورې په موږ باندې هر قسمه خلکو مطلب ازمیښت کړی دی د خدای په فضل سره موږ په شا شوي نه یو موږ چې کوم دی د مستقل مزاجۍ سره ولاړ یو صرف دا یو پارټي اکټیویټیز کوي د هغې نه علاوه په دې ځای کې تش عوامي نشل پارټي لګیا ده تاسو وګورئ موږ دا ټوله صوبه چې کوم دی وکته دا خو بېله خبره ده چې د کور لور خور کړوېزه نه تاسو په دې سخت وخت کې دا چې کومې خبرې تاسو کوئ مایوسي ده او ویشتل دي او په دې دوران کې زموږ ملګري چې کوم دی هم ویشتی شو دې ته اشاره شوه نو زه وضاحت کوم هېڅ قسم ته چې کوم دی لکه ما ته ترټ میلو شوی او زما په کابینه کې دا بحث وشو نو ما دوی ته وی چې دا خبره موږ ځکه نه کوو چې خلک بانې جوړوي چې حوصله کمزورې شوه نه زما زوی چې شهید شوی مې دا خو مې یو زوی دی چې 10 زامن وې زه به یې په دې کوم قربان نو که زه نن د بشیر خان کلیزه مانځم دا خو زما دا غلار شهید دی اخو ما ته مړانه خولې ده خو ما ته غیرت خولې ده خو ما ته پښتو خولې ده زه به ولې چې کوم دی او چې کوم سړی په شا دی نو د مرګه بچ دی څوک داسې څوک شته احتیاط لازم ضرور دی هېڅ د یارې خبره نشته داسې هېڅ خبره نشته چې ګینې موږ به دا وایو چې حالات داسې دي او داسې دي حالات چې هر څنګه دي زموږ سیاسي اکټیویټیز به روان دي او دا چې اوس دوی ویلي دي چې موږ تاسو سره ګورو نو اوس به موږ ورسره ګورو چې جلسه به کامیابه او په ګڼ تعداد کې به راوځي دا د دې خبرې علاج دی چې کوم سړی ویرېدو بس دی پوه شه چې دی بار وخت مري کوم سړی چې نه یریږي دی به یو ځل مري موږ د باچا خان سپیانو د غیرت یو ځل مرګ هم قبول دی د بې غیرتی ژوند هم نه دی قبول دا حوصله لري او دا چې کوم دی زمونږ د عوامي نشل پارټۍ د دې موقع دا خبره ده چې مونږ به ډېر په ګڼ تعداد کې راوځو ډېر په نرتوب سره به راوځو د ټولو سیاسي پارټو نه زیات طاقت شته دی خلک چې کوم دی اوس هم زموږ سره ولاړ دي دومره د چا خبره تاسو وایي دومره الیکشن چې په چا څوک بیلي او دومره چې حالات خراب شي او دومره ګزارونه پې وشي هغه پارټي به په دوربین کې مونږ وینئ او د باچا خان پارټي چې مونږ هر څومره په سختۍ سره یو هغه سختي خدای تېره کړي او د باچا خان پارټي د هغې نه په مضبوط طریقه چې کوم دی نو میدان ته راوځي نن مونږ په هغه شکل کې راوتي یو زمونږ دلته نمکمنډی دا جلسه دا زمونږ دپاره ډومبی نه ده دلته مونږ کړي دي او کامیابي دي دا کنینګم پارک کې مونږ کړی ده کامیابي دي مونږ سلسل د چا خبره زموږ په دې ژوند کې چې کوم دی نو په زرګونو جلسې شوي کامیابي کړي تاسو مغه یو ګوډاګی نیولې ده ګوډاګی داسې ګوډاګی داسې دا په سیاسي جدوجهد کې هر رنګه خبرې راځي خو د عوامي نشل پارټۍ زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن په حواله چې د چا خبره د سټوډنټ لایف نه وارې تر دې دمه نن ستاسو مخې ته ولاړ یم مونږ چې په هر ځای کې جدوجهد کړی د عوامي نشل پارټۍ خو دا جذبه خوند کوي د عوامي نشل چې څومره مطلب حالات راغلي دي زمونږ جذبه چې کوم دی نو سړه شوې نه ده مونږ چې کوم دی نو چاته پاتې راغلي نه یو نن زما د پېښور دننه بشیر دلته چې کوم دی حاجي صاحب ناست دی زه ورته ژوندی شهید ویم دا یو لویه لړۍ ده خو نن د بشیر خان چې د کله د هارون خان دا خبره شروع شوې وه او هغه شهید شوی نو د بشیر خان کلیزه دا یو 2-3 ځل مونږ چې کوم دی په هغه طریقه نه وه مانځلې مونږ به د هارون بلور صاحب چې کوم دی کلیزه مانځله خو په هغې کې به هم شریک کار څه کول نن د بشیر خان کلیزه مانځو د یو خاص وخت مناسبت سره د شهیدانو هغه لړۍ چې زه بشیر خان ته د خپل شهیدانو چې کوم دی سرتاج ویم هغه زمونږ د هغه شهیدانو د لړۍ مشر دی چې کوم د باچا خان په دې قافله کې مونږ چې کوم دی په دې 1200 شهیدانو چې کوم دی نو خپل وینه توی کړې ده او ګرانو ملګرو هغه شهید چې هغه په ښکاره باندې دا خبره کوله چې که زه په سینه ونه لګم او په شو لګم نو زما مخ به نه ګورئ داسې غیرتیان به چېرته وي داسې نران به چېرته وي او قدرت ته ګوره چې کور ته یې راوړو نو ډبرې تپوس وکړو چې په سینه لګېدلی که په شا لګېدلی ورته وایي په سینه لګېدلی وایي ما ته وایي که په شا لګېدلی مخ به مې نه ګورې نو ما بیا نه کته خو چې نن تاسو وایي په سینه لګېدلی زه به مخ ګورم نو یوازې ګرانو ملګرو یوازې بشیر خان نه زمونږ خویندې میندې چې کوم دی د غیرت ډکې دي دا میدان هسې نشي ګټلی نو لحاظه په دې وخت باندې د بشیر خان د کلیزې دپاره
چې زمونږ د ټولو شهیدانو هر شهید له به مونږ په نره باندې ځو، هر شهید به په غیرت باندې مانځو. نن د بشیر خان کلیزه ده، دا به په غیرت مانځو، په پښتو به مانځو، په نرتوب به مانځو، په ایماندارۍ به مانځو او په ګڼ تعداد کې به چې کوم دی نو دی لمونځ. او داسې نه ده دلته خبره مطلب چې زما ملګرو کا دا د عوامي نشل پارټۍ جلسه ده، دا د عوامي نشل پارټۍ د شهید جلسه ده. دې ته چې کوم دی هر سړی به راځي. بنیادي ذمہواري چې کوم دی هغه د زما چې کوم دی د دیزي د سیټي ده او د ډسټرکټ ده. بنیادي ذمہواري ستاسو ده. راځي به ورته ډېر خلک او ټول خلک به ورته راځي او دلته چې کوم دی زموږ مرکزي صدر احمد ولي خان به ورته راځي او دغه رنګ چې کوم دی زموږ ټول ملګري به راځي. ګرانو ملګرو دا به مونږ پاکستان ته ښیو. پاکستان داسې ماحول جوړ کړی دی چې تاسو ګورئ وایي سیاسي اکټیویټیز مه کوئ، هېڅوک نه کوي. تاسو دا 3-4 میاشتې مخې ته کېلی کمې سیاسي پارټۍ یو جماعت اسلامي چې هغه یو خاص ارګنایز طریقې سره خلک راغونډ کړي او کورسۍ ورته برابر کړي، خو د خدای فضل دی برکت پکې نشته. تاسو وګورئ هغه یې لګیا. مونږ تقریبا د خیبر پښتونخوا په ټولو ډسټرکټونو کې جلسه کړې ده او زه ته په ایماندارۍ سره وایم چې په کوم ځای کې م کړې ده ښه جذبه ده پکې، ښه نران دي، ښه غیرتیان دي او ښه په ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو جلسې له راغلي. نو چې زما هره ځله راتلی شي او په دې سخت وخت کې راتلی شي چې دا تاسو کوم ذکر کوئ لاړ شئ. مونږ باجوړ ته تللي وو، باجوړ کې مونږ هغه جلسه کړې ده. هلته خو د سر په قیمت جلسه ده، داسې جلسه م کړې چې خلکو یې تماشه کوله. دې تیرا کې م کړې ده، دلته په باړه کې تاسو وګورئ، تپوس یې وکړئ چې هغه څنګه وه. یاره مونږ چې کوم دی نو په دیر کې کړې ده، مونږ چې کوم دی تاسو یو ځکه شنګله کې م کړې ده، که تاسو بونیر کې م کړې ده، کوم زه تاسو ته ذله وښیم. په هغه ذله کې چې کوم دی مونږ جلسې کړي دي او د خدای په فضل سره رابطې م ښې کلکې دي او زه درته په ایماندارۍ وایم چې د خیبر پښتونخوا دننه هغه جذبه شته دی چې مونږ هر رنګه جلسه کوو. خواري غواړي، کار غواړي، دا د سیاست یو بنیاد دی. خواري به کوو، تاسو خواري کړې ده افرین. هم چې کوم دی ډسټرکټ خواري کړې ده، هم سیټي خواري کړې ده، زه دواړو له شاباسۍ ورکوم او افرین کوم. ځکه چې کوم ملګري کار وکړي ته ول حوصله ورکړي دی نور هم تیز شي. او چې کله ته هغه کار کړی ته ورته چې داسې او داسې وایي چې سر یې خوړلی دی، نو سر یې نه دی خوړلی. د خدای په فضل سره تاسو کار کړی او 3 ورځې پاتې نن 15 دی، 26 او 20 کار دی او 28 ورځ سره شته. هغې له به هم کار کوئ او په ګڼ تعداد کې به روځئ او موږ به د پاکستان خلکو ته چې دا پاکستان کوم هغوی چې دا کوم حالات جوړ کړي دي د هغې یو 2-3 کړی ویم. بیا زه تاسو نه په دې اجازت غواړم ځکه چې حاجي صاحب هم خبرې کوي. ګرانو ملګرو چې د پاکستان کوم ماحول جوړ شوی دی، دا ماحول چې دا نن د افغانستان دا لار بنده ده او زما دلته کاروبار ټپ دی. زما پښتونخوا چې کوم دی نن په دې پوزیشن کې ده چې هغه ماته دا پیغام راکوي چې نور به حالات خرابېږي. نو چې نور حالات خرابېږي نو ستا څه خیال دی چې زه به مرم او ته به نه مرې؟ دا خبره نن ټي ویګان هم کوي، نن ریډوان هم کوي او نن سوشل میډیا هم کوي چې دلته ماحول داسې او داسې نه. په افغانستان کې چې تا کم خلک کینولي دي دا د پاکستان حکومت او امریکې شریک کینولي دي. نن ماته وایي چې زما ورسره حالات ښه نه دي، تر اوسه پورې ورسره ستا حالات خو تا چې کوم دی نو بادشاه ستا د افغانستان بدي شو، داود ستا بدي شو، نور محمد ترکی ستا بدي شو، اشرف الامین ستا بدي شو، ببرک کارمل ستا بدي شو. د ډاکټر نجیب غونتې نر سړی نر هغه ورته وایي چې د افغانستان حکومت واخلئ. زه حکومت نه لم خو امن راولئ، د اوربنده اعلان یې وکړو. خو چې دا کوم عالمانو مولایانو ته حواله کوئ دی د خانه کعبې ته بوځئ چې خانه کعبه کې قسم وخوري چې دی به خپلو کې یو بل نه وژني، نو بس بیا خیر دی. نو چې خانه کعبې ته لاړ نو چې رال د هغې ورځې نه یو بل وجل شروع کړ. د خانه کعبې په قرآن باندې هغې عمل نه کو او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا د مجاهدین نه پس ته طالبان رالل، بیا چې کوم دی نو وارلاډز رالل، بیا دوی د یو بل نه سرونه کټ کول. دا ټول چې کوم دی د امریکې او زمونږ د دې خلکو په ایما باندې کېدل په افغانستان کې.
او باچا خان ورته وایي چې دا د کفر او اسلام جنگ نه دی، دا د روس او امریکې جنگ دی. ای پښتنو ووایي چې د باچا خان خبر رښتیا شو که د دوی خبر رښتیا شو؟ که منلې وه خو ټیک به وکړه، وی نه منله کرزی رالو هم د دوی ورسره طبیعت لګېدو، بیا هم خوښ نو. بیا چې کوم دی نو داخلي اشرف غني صاحب چې رالو نو هغه ته وی ته خو پکې اړو حساب مې د ملک سربراه دی او مذاکرات کیږي، امریکا ناسته ده، پاکستان ناسته، طالب ناسته، او چې د ملک مشر دی پکې نشته، او چې بیا دې راوستل اوسني اوس وی زما مني نه، نو اول به درنه زه تپوس کوم چې راوستلې ولې تا دا کار کو؟ او چې تا راوست او ستا نه مني، ستا په پالیسو کې فرق دی، ستا پالیسۍ غلطې دي. که ستا پالیسۍ ټیک وي، افغانستان ځان ته آزاد او خود مختار ملک دی، پوه شه او کار یې پوه شه. پاکستان آزاد او خود مختار ملک دی، مونږ پوه شه او کار هم پوه شه. ای پښتنو، نن چې کوم گیم روان دی دا گیم د ډالرو گیم دی، او د ډالرو لپاره چې کوم دی امریکې ویلي چې ماله باګرام راکړي، کومه کاته کې درکړي؟ ولې تلې؟ یو ځل د خلک لوټي که، بیا د خلک لوټي که، نن چې کوم دی لاندې هلته په ډاګه کېناست اوس وایي چې ماله باګرام راکړي. باګرام ځکه ورکوي چې اول د روس او د امریکې جنګ و، نن د امریکې او د چین جنګ دی. نو پارټنر بدل شو، خو خاوره زما او ستا د پښتنو ده. نو ای پښتنو، نن دا خبره چې دا کومه کیږي دا د ریجن ته د یو بین الاقوامي لوی جنگ خطره شته، خو جنگ به د خپل مرزۍ خل شروع کوي، خو ختمیږي په خپل مرزۍ نه. خلک وایي یا به تقسیمیږي یا به تقسیمیږي، دا خبره غلطه ده چې ته به زما په مرزۍ به تقسیمیږي. دلته دوه نړیوال جنگ شوي دي او د دوه نړیوالو جنګو ریزلټ وګورئ. که دلته بل جنگ وشو، څوک چې بل تقسیموي د خپل وجود بم په خطر کې، د خپل وس به نه رسي، بیا به ډېر شیزونه تقسیمیږي. لہذا اول د پاکستان دننه زه اوسم، مونږ د دې ترجمان په حیثیت زه دلته پاتې شم، د پاکستان حکمرانانو ته چې خدای ته وګورئ جنګ مه کوئ. 45 کاله هم جنګ وکړو، ریزلټ وښیئ. 45 کاله پس چې په افغانستان کې حکومت جوړ شو ته زما نه مني، دا ستا خبره پالیسي وه. اول ضیاء الحق شروع که، د ضیاء الحق نه ولې تر دې دمه پورې روانه ده. لہذا ستاسو زمونږ نن چې کوم بارډر بند دی، تجارت بند دی، 2 ارب روپۍ، 2 ارب ډالر روپۍ د دې صوبې چې کوم دی تاوان شو. تاسو سوچ وکړئ، ساري 2 ارب روپۍ د دې صوبې تاوان شو چې دا کاروبار بند شوی دی، او دوی څه وایي؟ هېڅ نشته. ځکه د پښتنو تاوان خو تاوان نه دی کنه. کاروبار میں بند، کارخانے میں بند، سکولونه میں په بدل دی، اسپتال میں په بدل دی. لہذا په دې بنیاد باندې چې دا کم کاروبار دی بند کړی دی او د هندوستان سره کاروبار کیږي، مونږ په دې موقع دا زمونږ دا طاقت دا جلسه چې مونږ کوو او د بشیر خان مطلب خراج تحسین پیش کوو، دا په دې بنیاد چې په پښتنو کومه سخته ده، په دې کې به په دومره په ګڼ تعداد کې راځو چې د ټولو سختو علاج وکړو، د ټولو مرضونو علاج وکړو، او دوی ته وښیو چې پښتانه اوس هم شته، ته چې هر څومره ظلم کوې کوه، دا ظلم به دې ختم شي، دا پښتانه به خپل حق چې کوم دی دا ترلاسه کړي. پکار دی چې دا کاروبار دلته چې کوم دی روان شي. او ګرانو ملګرو، زه د دې سره په دې باندې خاتمه کوم چې د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره طریقه ده. زما صوبایي حکومت په غلطه روان دی. دلته جرګه وه، زه جرګې له پاټی لېږلی، ما ورته دا ټول هر څه ویلي دي، زه تاسو ته نور ډیټیل کې نه یم، تاسو اورېدلي دي. زه دې صوبې ته دا ضرور وایم، دا نشي کېدی چې ته وایې زما یو سړی چې کوم دی نو زه به رها کوم. ټیک ته عمران ستا لیډر دی، ته ورله احتجاج کې په ته حق دی. که مونږ غواړو که نه غواړو، تاسو د هغه په نوم ګټئ، ټیک ده. خو دا خبره کول چې صرف زما دا یو کار دی، نو دا د دې صوبې پروینشل اټارمي به څوک اخلي؟ NFC وارډ باندې به جنګ څوک کوي؟ دا 18 ترمیم به څوک چې کوم دی نو حفاظت کوي؟ دا چې قبایل ما ځان سره یو ځای کوو، مونږ سره وعدې کړې وې او مرکز یې نه پوره کوي، دا وعدې به څوک پوره کوي؟ لہذا صوبایي حکومت خپل ځان له د پاټۍ چې هر څه کوي، خو د دې صوبې دا په هغې حق دی لکه مونږ کړی دی. دلته چې کوم دی جنګ و،
مونږ مذاکرات کړي دي بیا چې کوم دی اونرشپ اخیستی دی بیا چې کوم دی د هغې خلاف اپریشن کړی دی دا صوبایي حکومت به اونرشپ اخلي که مذاکرات کوي او که اپریشن کوي دا به نه وایي چې مرکز سره مې ورانه ده ستا به مرکز سره په دې ورانه چې عمران ګرفتار کړی دی داسې خبره ده مونږ د دې صوبې د حقوقو خبره کوو دا مې ورته دلته په دې دغه کې ویلو په دې در نجات غواړم چې که چېرته دی دهشتګردي ختموي نو مرکزي او صوبایي حکومت به یو ځای کینی مرکزي حکومت په څه خوشحال دی هغه وایي صوبایي حکومت خبره نه مني نو وران دی نو د دې مطلب چې د هغې نیت هم ښه نه دی او دی ورته څه وایي چې عمران دې نه دی رها کړی زه نور اړوسه غواړم او وایي چې دې نه ښه خبره کم ده مونږ اړوسه درکوو نه دا دواړه خبرې د هغې دپاره سوټ کوي خو د پښتنو دپاره د دې صوبې دپاره نه سوټ کوي نن په داسې وخت کې د بشیر خان جلسه کیږي او هغه ته چې کوم دی مونږ خراج تحسین پیش کوو چې پښتنو ته دا مشکل پیښ دی نو چې مونږ په ګڼ تعداد کې راشو د دې دا چې کوم مشکل دی د دې علاج به پیدا شي مونږ به په دومره ګڼ تعداد کې راځو چې مونږ به ځان ته ږدو چې د بشیر خان دا مرام و چې په دې خاوره امن راولي د بشیر خان دا مرام و چې د دې صوبې حق چې کوم دی مونږ ته میلو شي د بشیر خان دا ارمانو چې دلته NFC واټ کامیاب شي د بشیر خان دا ارمانو چې پښتانه دلته آباد شي مونږ په پاکستان کې خپل حق غواړو د خپلې صوبې حق غواړو او په ګڼ تعداد کې به د بشیر خان کلیزې له په دې ارمان ځو چې هغه ارمان یې پوره کړو چې د پښتنو کم دلته چې کوم دی حقوق دي هغه ترلاسه کوو په ګڼ تعداد کې به راوځو چې د دې حکومت اوسان هم خطا کوو او صوبایي حکومت ته مخوو چې که دا نه کوي نو د دې نه بغیر بلې لارې نشته زه ګرانو ملګرو تاسو نه په دې باندې یو لوزه خلم چې ټول ذمهوار خلک یې تاسو ټیک یې تاسو چې لاړ شئ هم په دغه جذبه باندې به کار کوئ همدغه رنګ به خپل په ګڼ تعداد کې راولئ همدغه رنګ به چې کوم دی نو د بشیر خان کلیزې ته په ګڼ تعداد کې راځئ به داسې ما سره لږ لاس اوچتولی شي شاته ګورئ چا کې فرق دی سم یې اوچت کوئ سم دویم هم اوچت کوئ دویم تاسو خو په دې کې شرمېږئ نو چې هلته به داسې کوئ سم اوچت کوئ اوس دا تاسو ګورئ زما قسمیانې شاته په فیلډ کې کار کوئ ښه په نره به کار کوئ په ګڼ تعداد کې به راځئ او ویې کړه کوئ چې دا دښمنان یې واورئ بس ما هم دا جذبه غوسته ښه ما چې یو کس پکې ګرم شي بس ښه ده چې ته ګرم شو زه په دې د نجات غواړم چې که خازش نیمې په قبر وي ولاړې که غلام مړې م راځئ توکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو نیم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سورې مې فوج د دشمن نه کو مورې ما پسې په کم مخ به ته جاړې یا به دا بې ننګه ملک باغ دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې